رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد يوم تبيض وجوه وتسود وجوه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وعترته وعدد كل معلوم لك صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. محترم عزیزانو، بیگا شپه چې ما ته کوم د درس موقع راکړی شوې وه، هغې کې ما ستاسو د وړاندې د عقیدې متعلق یو څو خبرې کړې وې او په هغې کې ما د صحابه کرامو چې کوم عقایدو د هغې متعلق 3 روایات ستاسو د وړاندې پیش کړو. نن هم یو څو روایات ستاسو د وړاندې د صحابه کرامو چې کوم عقایدو کومه نظریه وه د هغې متعلق هغه زه ستاسو د وړاندې پیش کول غواړم. ګورئ، دا اهل سنت و جماعت دا یو عقیده ده چې کوم آثار موجوده وخت کې د نبی علیه صلات وسلام ته منسوب دي، موجود دي، لکه موی مبارک شو دلته، یا لکه هلته موړه شریف کې یو جبه مبارکه منسوب ده هغوی ته، یا دین علاوه د نور اولیاء او پاکانو خلقو چې کوم آثار دي نن سبا وخت کې موجود وي، نو زمونږ د اهل سنت و جماعت د مسلک یو عقیده دا هم ده چې دې باندې برکت حاصلول دا جایز دي. دې باره کې د صحابه کرامو څه عقیده وه، څه نظریه وه، نو ګورئ دا خبره یاد وساتئ چې د نبی علیه صلات وسلام چې کوم بدن مبارک دی، کم جسد اطهر دی، نو دغه جسد مبارک ته رب لا یزال دومره عزت ورکړی، دومره شرافت ورکړی چې دغه جسد مبارک د ځمکې خوسې کې، اسمانونه خوسې کې، په عرش او کرسی باندې رب لا یزال دې ته شرافت ورکړی. او بلکې بقول علامه شامی فتاوی شامی کې علامہ ابن عابدین شامی رحمه الله بدی تصریح کړي چې یو اختلاف نقل کوي چې مدینه منوره افضل ده که مکه معظمه افضل ده، نو فرمایي د علماو پکې مختلف رائے دي، نظریه ده پکې، لیکن فرمایي په مدینه منوره کې چې کوم د نبی علیه صلات وسلام د روضې مبارکې ځای دی او هغه ځمکه چې کوم د نبی علیه صلات وسلام د بدن مبارک سره مسه شوې ده، وی دغه ځمکه په ټولو اسمانونو ځمکو باندې په عرش او په کرسۍ باندې افضل ځمکه ده. نو بیا ګوره دغه ځمکې ته چې دا شرافت حاصل دی، څه د وجې حاصل دی؟ دا د نبی علیه صلات وسلام د بدن مبارک سره د دې اتصال راغلی دی، لمس راغلی دی، همدغې بدن مبارک د وجې دغه ځمکې ته دغه شرافت حاصل دی. نو بیا به د نبی علیه صلات وسلام د بدن مبارک څه شرافت وي، څه عزت به ورته رب لا یزال ورکړي. بهرحال صاحبانو، نو ګورئ چې د نبی علیه صلات وسلام د بدن مبارک دغه عزت دی، دغه شرافت دی، نو د نبی علیه صلات وسلام د بدن مبارک سره چې کم شی مسه شي د هغې به څه شرافت او بزرګي وي که نه؟ لکه ګورئ سنن کبرا کې امام بهقي یو روایت نقل کړی، فرمایي مدینه منوره کې یو صحابي و، د هغه د لور واده و، نکاح پروګرام و، خو په هغه وخت کې مدینه منوره کې خوشبو نه ملاوېده. هغه صحابي راغی غمجن دی، نبی علیه صلات وسلام ته فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم پوره مدینه منوره کې نن ما ته خوشبو نه ملاوېږي. نبی علیه صلات وسلام مبارک ورته فرمایي لړ شه د یو وړه شیشه راوړه. هغه یو وړه شیشه راوړه، رسول الله مبارک د خپل بدن مبارک خوله ورته ورکړه. سبحان الله. او دې کې به نورې اوبه واچوي، نورې اوبه.
نو د نبی رسول الله والسلام د خولې مبارکې داسې خوشبو و چې د مشک او د عنبر خوشبو د هغې مقابل کې هېڅ نه وه. نو هغه صحابي مبارک د نبی رسول الله والسلام د بدن مبارک خوله چې کوم دی د خپل لور په واده کې په نکاح کې د خوشبوې په طور باندې ساتل. نو پته لګي چې د نبی رسول الله والسلام د بدن سره کم شی مس شي هغې ته الله تعالی شرافت ورکوي، بزرګي ورکوي. دین علاوه یو بل روایت مسلم شریف کې او راوی د حدیث چې کوم دی هغه حضرت انس بن مالک ته رضی الله تعالی عنہ دا مبارک فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې کله حلق او د خپل سر مبارک دا موی مبارک نو دا صحابه کرام ته لکه د پتنګانو ګیر چا پیره ولاړو او دلته اوس دوه قسم روایت دي. خدای انس بن مالک سے دا روایت چې دی کې راځي وای د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې حلق پکې دونو یو وخت مبارک په مزمه کې نه پریوتو صحابه کرام به تلاسونه نیولو هغه موی مبارک وخت مبارک هغه صحابه کرام لاسونه دراتل. بیا لاندې امام نووي سے فرمای شرح کې چې لکه صحابه کرام ولید نبی رسول الله والسلام دی زلفان مبارک د دی ولل زلف ته ولید لاسونه نیولو فرمای دې ته تبرک د پر نیولو په دې باندې به برکت حاصلو. او یو روایت کې راځي چې نبی رسول الله والسلام حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې دا موی مبارک زما دا وخت مبارک دا به صحابه کرام باندې تقسیم کړه. نو ګوره صحابه کرام په د نبی رسول الله والسلام موی مبارک ځان سره ساتلی دي، نو دې د پاره ساتلی دي چې هغه ته باس بیماری و غیره رااله نو دغه موی مبارک به په اوبو کې وخو هغه اوبو به وسکړي او هغه مریض ته فورا رب لا یزال چې کوم دې شفا ورکړي. لکه عمدۃ القاری کې او صاحب د مشکات هم دا روایت نقل کړي حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها دې سره د نبی رسول الله والسلام موی مبارک او یو شیشه کې امانت ساتلی په مدینه منوره کې بچ څوک بیمار شو نو هغه به داسې کار کو یو پیاله او به راوړي او دغه ام سلمہ رضی الله تعالی عنها کر به کور ته ولېږي نو هغه مبارک باغه موی مبارک پاغه وبو کې وخو هغه او به واپس راولېږي هغه مریض ته هغه مریض بچي هغه وبوس کړي فورن بجوړ شو. سبحان الله. نو ګوره د نبی رسول الله والسلام د موی مبارک رب العزال پاغه کې دا برکتی خیره پاغه کې رب العزال دا کمال خیره چې مریض ته رب العزال شفا ورکړي. دلته چې کال په کال د حدیث ابراهیم الله ورسی د عاشق رسول ورسی نو صاحب محترم تشریف فرمان دي دغه موی مبارک چې وبس یو بو کې وخی هغه او بدلته چې چا په نصیب کې نو هغه ته الله تعالی ورسي موږ ته رب العزال ما یو پیرس کلی دغه د موی مبارک دا وبو بیا دې رب العزال لا نصیب کی دا غره بالکل د ټول بیمارو علاج رب العزال بدی کی خیر دا د برکت نه ډیر زیاتې ډکی وبدي. نو ګره دا عقیده په نن سبا وخت کې دلته روانه ده نو دا عقیده چا نه روانه ده دا د صحابه کرام نه روانه ده. او بالمقابل هغه خلق چې دې ته د کفر یا د شرک یا د بدعت نسبت کوي نو خلق خامخا انسان ته پته لګي چې دا د صحابه کرام عقیده وا دا ولل ذل په نبی له صلوات و سلام خپل تقسیم کړو صحابه کرام باندې خپل بچ صحابه کرام ته سمرز راغ یا به مریض پیدا شو مدینه منوره کې نو د نبی له صلوات و سلام دغه ولل ذل به راواغشته او بو کې به یو خلق مریض ته رب العزال سور کړه شفا ورکړه. نو ګوره دا د نبی له صلوات و سلام د ولل ذل په برکتو. دین علاوه یو بل روایت ته امام طبرانی موجم کبیر کې نقل کړي کتاب شته ما سره خطه خمارونه خې جو بهر روایت ته ویما خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ د نبی رسول الله والسلام د موی مبارک دی ولل ذل په یو ذل په رسیدلې او د مبارک یو جنگی ټوپه او پاغه ټوپه کې مخ ته د ذل په لګولې وي پټه پکې خوي او چې کله بدی جنگ ته جهاد ته بتو دغه ټوپه به بسر وا حتی تر دې یو جنگ جهاد دوران کې دنه دا ټوپه پری وتا او خالد بن ولید سے دونا جذبه کې راغی دونا غصه کې راغی او دغه کفار په لخر باندې وردن نشو. امام طبرانی دا روایت نقل کړی دی او دونا کفار او وجل چې روسو ته بیا بعض صحابه کرامو غصه وکړه چې لکه دا تاسو وکړل تا خو لکه بالکل مرګ ته ځان تړلو بالکل مرګ ته. خالد بن ولید سے ته په جواب کې فرمایي وی ما مرګ ته ځان تړلو نو ما نه ټوپه پریوته وا او هغه ټوپه کې د نبی رسول الله والسلام ولل ذل په پرته وي کو ما ته په جنگونو کې په جهادونو کې رب العزال فتح راکړي هم دغه ولل ذل په برکت ما ته رب العزال. ګوره عزیزانو دا د صحابه کرام عقیده وا دا د صحابه کرام نظریه وا نه سبا وګړه دا کی دا نظریه چا کې موجود ده. بعض خلک وایي او یاره تاسو سره څه ثبوت ته څه سند د چې د نبی رسول الله والسلام موی مبارک دی تاسو سره سند د چې د نبی رسول الله والسلام ولل ذل دی. نو ګوره د دې یو جواب
مولا علی قاری رحم الله مرقات شرح مشکات کې کړی. دویم جواب چې کوم دی احمد خان نیمی صاحب کړی. مولا علی قاری سے یو قاعده پیش کړی وی کم شی چې نبی صلی الله علیه وسلم ته منسوبی اگر په سند نه معلوم سند به نه معلومه خو چې نبی صلی الله علیه وسلم ته منسوبی نسبت هغه ته کی تعظیم موږ باندې واجب دی. موږ به خامخا تعظیم کوو، موږ به خامخا قدر او عزت او احترام کوو. دا څنګه دا چې موږ به قدر نه کوو، دا څنګه چې موږ به عزت او احترام نه کوو. کوڅو کی تعظیم نه کوي، قدر او عزت احترام نه کوي، دا انسان بده باندې ګناګاری. او احمد خان نعیمی صاحب جال حق یو بل جواب کړي، فرمایي وای ما نه چاته پوسو کو و یو ځای ته زه تلم هلته موی مبارک دیدار کې دوی زم لاړم ما چې یاره زه به د دې دیدار وکړم. وی خلکو زه پیژندم، ما به کې تقریر ما ته موقع میلاو شو تقریر مې به کې وکړو. او تقریر نه وروسته یو کس راغی ما ته وایي تاسو څه ثبوت دی چې د نبي صلی الله علیه وسلم موی مبارک دی؟ وی ما ورته چې ستا د پلار څه نوم دی؟ وی ما ته زما د پلار دا نوم دی. احمد خان نعیمی صاحب یو مشهور شخصیت په سنیانو کې تیر شوی دی، حکیم الامت لقب ورته ورکړی شو. وی ما ته وایي چې ستا د پلار دا نوم دی، تا سره څه ثبوت دی چې دا ستا پلار دی تیز دی؟ هغه ما ته په جواب کې وایي چې زما خو مور او پلار معلوم دي، نکاح شوی د ګواهان موجود دي، دا ټول خلک به ګواهان دي. وایي ما ته چې ته د خلکو ګواهي منې او دا په سوونو په زرګونو خلک چې دلته راغلي دي د دې دا ګواهي نه مني چې د نبي صلی الله علیه وسلم موی مبارک دی. نو هغه کس په دې باندې غلی شو، لا جواب شو، بیا څه جواب نه و. نو ګوره دا داسې سادهګان خلک دي، هلکه نبي صلی الله علیه وسلم ته نسبت کېږي دا خبره کافي ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته منسوب دی، موږ باندې قدر او تعظیم عزت د فقهای احناف د نظریې مطابق چې کوم دی دا موږ باندې سره دا واجب دی. دین علاوه صاحبانو روایت د بخاری شریف ته یو بل روایت تاسو د وړاندې پیش کوم. زمونږ عام طور باندې د سنیانو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نقل شریف یو نقش جوړ کړی دی، زینو کې چولې دي سینې د زړه طرف ته چولې. آی د دې ثبوت شته کنه؟ نو ګوره بخاری شریف کې راځي او عمدۃ القاری په دې باندې ډېر ښه تشریح کړي. یو صحابي عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ مشهور صحابي دی، فقیه مجتهد صحابي دی او حنفي مذهب زیاتر مسائل چې کوم دی د مبارک چې کوم روایت په هغه باندې بنا دي. نو دا مبارک په نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په سفر کې هم ملګری او په حاضر کې به هم ملګری. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم نعلینو هغه کې ار یو نال شریف کې دوه تسمیه راغلي وي، دوه تسمیه داسې کراس صورت کې راغلي وي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کوم وخت کې دا نالین او باسل د مبارک په نالین راوغشل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طرف کې به ونیول. هم دې وجنا عبد الله بن مسعود سے ته صاحب النالین ویل کی، صاحب النالین ته په دې وجه ویل کیږي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نالین مبارک خدمت کو. او عمدۃ القاری دا خبره لیکلم دا چې عبد الله بن مسعود خپل فرمایي هغه یو رسته پوسو شو چې ته دا دومره جوړ مسائل دا تر کم دي نه بیانې. عبد الله بن مسعود خپل جواب ورکړي و یره ما د نبی صلی الله علیه وسلم د نعلینو خدمت کړې ده، دا ما د کوم علم ملو دی او دا کم علم کې چې کوم ما ته دا جوړ نظر ملو دی دا د نعلین مبارک د خدمت برکت دی. نو صاحب النعلین به دته وی عبد الله بن مسعود سیتا. بیا دا نعلین د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه پس د حضرت انس سے په واسطه باندې بیا را روان او په دمشق کې بعض صاحبانو د هغوی سره دغه نعلین مبارک موجود، دغه نعلین مبارک بیا په دې باندې وروسته علماء کرامو کتابونه ولیکل. او هغه وخت کې به چې چا څه تکلیف پیښ شو، څه مصیبت به پیښ شو، نو دغه نال شریف په راواغ چا سره به په کم ځای به تکلیف او درد هغه ځای به کې خو هغه انسان به فوراً روغ جوړ شو. سبحان الله. وروسته بیا علماء کتابونه لیکلي دي. دا یو کتاب دی زما سره دا فتح المتعال فی مدح النعال، دا خصوصی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نعل شریف باندې لیکل شوی دی او تقریبا د دې محدث او د وفات بکیږي 3.5 کال مخکې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نعل شریف باندې لیکل شوی دا کتاب دی. په دې کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نعل شریف 3 نقشې ذکر کړي. یو نقشه دار د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نعل شریف، د پکې هغه تسمیه نه دي ذکر کړي چې کوم روایت د بخاری شریف کې راځي، خو هغه ځای نه نقل کړي دي. دا دوه تسمیه وي، دا یو تسمه داسې دیزي تر راغلې وه، دا بله دیزي تر راغلې وه. روایت د بخاری شریف کې راځي یو نقش یو صورت دا دی، دا د نبی صلی الله علیه وسلم د نال شریف یو صورت دی. دین علاوه دوه نقشونه دا دی د نبی صلی الله علیه وسلم د نال شریف. دا وګوره دا محدثینو په دې باندې کتابونه لیکلي. او څلورم صورت دا دی د نقش د نبی صلی الله علیه وسلم. دو خصوصی دا کتاب پدی باندې لیکلې چې
چې چا سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نقش شریف مثال موجود لکه دا مثال موږ لګو کنه دا خو به عینه هغه نقش نه دی او فرمای دا مثال څوک ځان سره ساتي دغه تکلیف پیښ شي مصیبت پیښ شي بیماری پیښ شي او دې دا نقش خپل رب لا یزال دغه تکلیف وخت کې وسیله کې رب لا یزال به فورا دغه تکلیف ختمي پدې باندې بیا د نور محدثینو احوال واقعات پدې ځکه نقل کړي دي فرمای وی د ائمه یو جماعت وی دی با چې کله دې ته تکلیف پیښ شو مصیبت په پیښ شو نو وی دې سره د نبی رسول الله والسلام د نعل شریف دا نقش نو خو د دې یو مثال یو خیالي مثال ځان ته جوړ کړو او دغه مثال به راواغ شي او د دې په وسیله باندې د دې په برکت به د رب نه دعا وکړه الله تعالی به تکلیف ختم کو هغه حاجت به رب لا یزال پوره کو نو ګوره صاحبانو د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ رسیدلو او نن سبا پته نه چې کوم ځای کې پراته دي چا د دې زیارت کړي دیدار کړي نو هغه انسان خوش نصیب انسان دی بهرحال دا چند یو څو حواله واقعات عقاید د صحابه کرامو او بیا خصوصي د اسلاف او مسائل وړاندې بیان کړل امام اهل سنت مجدد دین و ملت شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت الله تعالی علیه فتاوی رضوی کې مستقل رساله په دې لیکلې ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نعل شریف دا نقش دا څوک ځان سره ساتي د برکت د پاره او خپل مصائب او تکالیف کې دغه مثال په برکت او وسیله باندې د رب نه دعا غواړي نو رب العزال به خامخا دعا قبلې او اعلی حضرت رحم الله فرمایي چې کم کور کې دغه د نعل شریف دا نقش لګېدلی هغه کور رب العزال چې کم دینو د غلاګانو نه او د تکالیف او مصائب نه او د بیمارونو رب العزال چې کم دی هغه کور محفوظ ساتي دا صرف د نبی رسول الله والسلام د نعل شریف د مثال د نقش دا ور برکت دی موږ سره جمرود مناظره کې موږ جمرود تل یو مناظره ته زمونږ یو ملګری عبدالقادر مولوی صاحب محترم د شي فرمانه دی پیجنی هغه د نعل شریف نقش لګولیو نو صاحب مخامخ ناس هغه ته وی وې دا کوتا والے اچولې دا د سینې ته لګولې دا وې دا والے دا حواله او خزي شي دمغه ملګری ماشاءالله ډیر جواب دی هغه ته تاسو خزي د سي والے شي بس سړی غلې شو دي بیا سر جواب نه و بالکل لا جواب کو نو اصل کې دا خلک د خپل اسلاف او د عقاید او نظریات نه خبر نه دي دا غریبانان کتابونه ګوري نه زمونږ بابا یې مبارک فرمایي کله کله وکاش زم چې د کتاب پیوي د کتاب وګونه وي د کتاب سترګې وي د دې جبا او دا خپل د خلکو پسې ته چواله ما وګوره ما کې دا مسله موجود ده نو الله تعالی کتاب ته داسې نه دی ورکړي خپل به کوشش کوي خپل به کتابونه ګوري خپل به قائد ګوري خپل به نظریات ګوري نو رب العزال به یو لار د صراط مستقیم چې کوم دی هغه به تاسو خو واضحه بشیرت او تو روان شي وما علی الا البلاغ المبین در شریف وای الله صلی الله علیه وسلم اے رب العزال دا کوم خبرې چې ما کړ دینه دې کې معنا کم کمی کوتاهی بشي شي ربا ما ته پدې کې افر نصیب کا خدای پاک چې کوم حق مسلک صحابه کرام نه روانه اهل سنت و جماعت باندې رفتن نصیب کا د خپل مسلک د کې دفاع نصیب کا پر دین اسلام خدمت د نبی رسول الله د ناموس حفاظت د ختم نبوت د کې دفاع نصیب کا رب د استانه د بوي سم مبارک ذاتل تر تل خاد او باد ساته وصلی الله تبارک وتعالى علی خیر